دا قافله به آخر څنګه تر منزله رسي ملګري ټول او تر دی رهنما لیونې او هغه جنت پرېښی او ما به له دنیا وباسي هغه جنت پرېښی او ما به له دنیا وباسي لکه آدم غوندې زه هم یم د حوا لیونې. د کوهاټ ضلع انتظامیې لخوا نن د بچهان لایبرري کې د سبسې پهلې پاکستان په نوم یوه شانداره مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې د پښتو ژبې وتلی شاعر اباسین یوسفزۍ د خاص میلمه په توګه ګډون وکړه او ورسره نوموړی شاعر عبدالله ظهیر او ګڼ شمېر نورو سیماییزو او علاقایي شاعرانو هم خپل اشعار واورول. د مشاعرې پیل د قرآن کریم په تلاوت وشو. وروسته د ضلعي افسرانو او ادبي شخصیاتو د دې مشاعرې موخې بیان کړې. شاعرانو په خپلو کلامونو کې د وطن سره مینه، کلتوري ارزښتونه او د امن پیغامونو په زړه پورې انداز کې وړاندې کړل. په انسانانو باندې داسې مطرقۍ راغلې ماښام اوده شي روغ رمټ پاسي سبا لیونې. په انسانانو باندې داسې مطرقۍ راغلې ماښام اوده شي روغ رمټ پاسي سبا لیونې. او دا قافله به آخر څنګه تر منزله رسي دا قافله به آخر څنګه تر منزله رسي ملګري ټول او تر دي رهنما لیونې. دا قافله به آخر څنګه تر منزله رسي ملګري ټول او تر دي رهنما لیونې. او هغه جنت پرېښی او ما به له دنیا وباسي هغه جنت پرېښی او ما به له دنیا وباسي لکه آدم غوندې زه هم یم د حوا لیونې. اباسین یوسفزۍ خپل خاص اسلوب کې یو ښکلی پښتو غزل واورول چې خزیرونو ډېر خوښ کړه او زیاتې چکچکي یې ترلاسه کړې. مننه ډېره زیاته مننه. په هر طرف کې راته ته ښکارېدې په هر طرف چې مو لیده کائنات موږ ته به څه د راز خبرې وکړي دا مړی او اوده کائنات. زه ستا د سترګو نه سبق زده کوم ما ته خو ستا سترګې کتاب ښکاري ځمکه توده د اسمان اور وروي لکه راتلونکی څه عذاب ښکاري. په جوماتونو کې سندرې اورم په هدیرو کې ګډاګانې ګورم نن چې زما مړی کفن نه لري ځکه د خلکو خنداګانې ګورم. همداراز عبدالله ظهیر هم خپل غزل واورول چې د ځوان نسل په زړونو کې یو نوی احساس راژوندی کړه. د مشاعرې په پای کې میلمنو ته یادګاري شیلډونه هم ورکړل شول. د اردو او د هندکو شاعري مورو او ډېر خوند یې وکړو. ډېر ښایسته شاعران دي چونکې دا ځمکه داسې ده چې دې په تاریخ کې ډېر لوی شخصیتونه پیدا کړي دي په ادب کې هم په علم کې هم او په سیاست کې هم. نو د دې سیمې یو خاص قسمه اثر دی په دې ټوله منطقه باندې. نو کوهاټ زمونږ د فخر ځای دی کوهاټ زمونږ د علم ځای دی کوهاټ زمونږ د ادب او زمونږ د وقار ځای دی. د کوهاټ ډسټرکټ سپورټس افیسر ویل چې دا ډول ادبي پروګرامونه د ځوانانو د مثبتو فعالیتو لپاره ژمنه برابروي او د علاقې ادب د ودې لپاره ډېر مهم دي. دونه شروع کیږي بیا د خپل روحاني مشرانو ملک صاحبانو د دوه هم ډېره مننه کوو د ساجد صاحب ډېره زیاته مننه کوو او دغه پروګرام ته چې څوک ملګري م راغلي دي یو د مینې او د محبت پیغام موږ ورکړی د بایزید د خوشحال خان او ابدالي په خاوره د خیر او شر جدلیاتي سلسله ماته نه ده او د دوزخي ادې په خپو کې چې جنت لټوي لوستي بچي او څو لري پښتو مې راته نه ده. مراد خان سونو پښتونخوا کوهاټ.